او جزیره عرب د یهودونو پاک شو هغه زموږ دشمنان نن موږ ولاړ او موږ نه بل چا بدله کړي. زه وایم جنگ عظیم نه مخکې خلافت عثمانیه وه. خلافت عثماني تر څو موجوده وه نو مسلمانان بې عزت کیو او چې کله خلافت عثمانیه ماته شوه نو مسلمانانو عزت ختم شو. نن بیا د خلافت ضرورت شته چې په دنیا کې خلافت نظام راشي او چې کله دا خلافت دا مات کدی ناغې نه دوه صریح ملکونه جوړ شو دې یهودیانو دا خلافت مات کړی دی. موږ نه چا بدله کړي. یو سړی تېر شوی دی هټلر او هغه هټلر چې کوم دی هغه شپېته لکه یهودیان وژلي دې واقع د دې هولوکاست وایي او د دې خبرې د ډېر زیات احترام کوي چې د هولوکاست خلاف خبره مه کوئ کړي هغه ملکونو کې 25 کاله قید دی. هغه هولوکاست دی بدل اخلي د هټلر مونږ نه اخلي حالانکه هغه عیسایو چې کله خلافت مات شو نو دې یهودیانو مطالبه وکړه چې مونږ له یو وطن راکړي یو ریاست راکړي. نو پکار خو دا وه چې دوی په جرمن کې ریاست غوښتی دی. پکار دا وه د هټلر په کلي کې دوی قبضه کړی دی. پکار دا وه چې هټلر نه یې بدل اخیستی دی. دوی بدل واخیسته اقوام متحده په سازش باندې دی فلسطین کې آباد شو او فلسطین کې چې آباد شو نو هغه وخت نه دا ریاست او دا سازش شروع کړل او مسلمانانو باندې ظلم کوي. یمنه معترضې په کور باندې یو خبره کوم هغه وخت چې کله یهودیان فلسطین ته راتلل او مانګي قیمت یې ورکاو او دی دا ځمکه اخیسته نو ټول علماو عربو وی چې دا بیه ټیک ده او دا جایز ده. دا دواړه متعاقدین رضا دي ایجاب او قبول پاکستان ابهام نشته که دا به یقین دا دې وشي. یوازې یو مفتی کفایت الله دهلوي رحمت الله علیه مفتی اعظم هند هغه دا وینا کړې وه چې دا بیه غلطه ده دا ناجایزه ده دا بیه مه کوئ یهودیانو باندې ځمکې مه خرڅوئ فلسطینیانو ته یې وویل. بیا د عربو علماو هغه نه تپوس کړی دی تا سره دلیل څه دی؟ جناب مفتی کفایت الله دهلوي چې جميع علماء هند اول صدرو هغه وی زما دا قول دلیل دی زه د بلاد هند مفتی یم زما دا قول دلیل دی دا ما سره منئ بیا ونه منلی شوه چې کله د فتوې باندې عمل ونه شو او بیا اسرائیل جوړ شو بیا هغه علما راغلي دي مفتی کفایت الله قبر باندې او بیا هغې ته سلام کړی دی که موږ ستا خبره اورېدې وې نو دا اسرائیل به نه و جوړ شي. انتہائی قابل احترام سامعین نبی علیہ السلام په ژبې باندې درود دي راغلي چرته دي راغلي او د نبی علیہ السلام ژبه چې ده هغه د رښتینو علمبرداره ده او ترجمانه ده. الله پاک فرمایي والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى ان هو الا وحی یوحى. مصطفی هرگز نگوید تا نگوید جبرائیل هرگز نگوید تا نگوید کردگار. نبی علیہ السلام فرمائیں دی یو جنگ کو قرب قیامت کی گی او دجال عیسیٰ علیہ السلام مزگی عیسیٰ علیہ السلام بگٹی او دجال بے دلی او عیسیٰ علیہ السلام بگٹی او عیسیٰ علیہ السلام با صلیح کارا پورا دنیا مانی حکومت گئی آغا وقت بربلی سوگنی نبا بل حکومت وی دی عیسیٰ علیہ السلام حکومت نہ بغیر نبا بل مذہب وی دی عیسیٰ علیہ السلام دی مذہب اسلام نہ بغیر تر دې پورې چې دا یهودیان به ذلیله وي دی به د ګټې شاته پناه وغواړي او دی به د بوټي شاته پناه نیسي او الله پاک به ګویایي ورکړي بوټي لا او ګټې لا هغه ګټه بوټه به اعلان کوي څه به وایي یا مسلم ورای یهودي فاقتلوه ما پسې یهودي پټ شوی دی دی ووژنه مسلمان به راځي دی به وژني داسې پوزیشن به وي د هغوی دا به ذلیله کېږي. دی د دجال او د عیسی علیه السلام نه ولې خبره وکړه دا یهودیان انتظار کوي د دجال دی ورته هاشم وایي دی ورته خدای وایي هاشم وایي داسې لیوني دي چې هغه کاڼه دی او دې کاڼه کو خدای وایي کاڼه خدای وی خپله سترګه به ټیټ کړې وه. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هر یو نبی چې راغلی دی هغه دجال فطرې نه خپل قوم یرولی دی تر دې پورې چې نوح علیه السلام هم خپل قوم فطرې دجال نه یرولی دی. خو زه یوه خبره کومه چې
چې بل نبی نه دا کړی هغه دا خبره ده انه اعور وان الله ليس باعور دا سړی کاڼه دی او خدای کاڼه ني چې کوم خدای جوړیږي یا کاڼه کیږي نه او چې کوم کاڼه وي او خدای کیږي نه د دې کاڼه مقابله به عیسی علیه السلام سره وي مونږ دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام ژوندی دی ته به ټول انبیا ژوندي دي نه هغه نور انبیا جسدي عنصري سره ژوندي نه دي دې جسدي عنصري سره ژوندی دی دا جسدي عنصري څه بلا ده دا ستا او ما سره ژوندی دی او انشاءالله په قرب قیامت کې به راځي ووایه راځي به انشاءالله په زور وایه انشاءالله ته په زور لاس پورته کړه انشاءالله او دا جګړه به کېږي زه وایم دا نن چې فلسطین اسرائیل جګړه ده دا د قرب قیامت د عیسی علیه السلام او د دجال منځ کې جګړې ریهرسل دی زما نبی علیه السلام فرمایي چې موږ به هغه جنګ ګټو هغه جګړه به ګټو عیسی به ګټو لاس پورته کړئ د نبی علیه السلام اقتدار کې زه وایم انشاءالله فلسطین ته موږ ګټو انشاءالله لاس پورته کړئ انشاءالله ووایه څه په زوره انشاءالله ووایه आवाज نه راغلی انشاءالله ووایه بیا ووایه دا انشاءالله دومره زور سره ووایه چې پته ولګي دا غرونه واوري وانشاءالله دوه ځله ووایه انشاءالله دا د هغې ریهرسل دی نبي علیه السلام فرمایي رښتیا فرمایي که مونږ په خبره پوهېږو نو بیا هم رښتیا فرمایي او که مونږ نه پوهېږو نو بیا هم رښتیا فرمایي وایي هغه جنګ به ګټو نن بیا هغه جنګ شروع دی یو دجال نن موجود دی سبا به یو دجال موجود وي یو عیسی نن موجود دی سبا به یو عیسی موجود وي یو مهدي نن موجود دی سبا به یو مهدي موجود وي مهدي علیه السلام بچی څوک دی دا زه یم او ته او دا د فلسطین او دا وایم تاسو ته وایم چې دا نننی دجال اسرائیل دی سبانی دجال نه جنګ به ګټو دنه به هم انشاءالله جنګ ګټو انشاءالله وایه په زوره انشاءالله په زوره وایه انشاءالله آواز نه راغلی انشاءالله وایه په زوره وایه انشاءالله لاس پورته کړه انشاءالله وایه لاس پورته کړه انشاءالله وایه مونږ صوبایي امیر صاحب راغی اتفاق سره زه ولاړ یم دا راغی ودرېږئ په ولاړ لږ استقبال وکړئ نعرې ولګوئ لاس پورته کړئ په خیر راغلی وایه نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر زندہ ہے جمعیت زندہ ہے جمعیت مفتی کی جمعیت نبی کی جمعیت شیخ الہند کی جمعیت مولانا فضل الرحمان کی جمعیت مولانا ضیاء الرحمان کی جمعیت مفتی کی بیت اللہ کی جمعیت مولانا ضیاء اختر بخش کی جمعیت مفتی فضل غفور کی جمعیت مولانا سعید الرحمان مفکر کی جمعیت نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نہ چکنے والا جمعیت جمعیت نہ چکنے والا نہ مٹنے والا جیلوں میں گیا ہے الٹا لٹکا ہے گولی کھایا ہے تم دنیا سن لو نہ کبھی رکا ہے نہ کبھی چکا ہے نہ کبھی دبا ہے بابا کی زمین پر اس عرض حق پر اس عرض پاک پر آپ راج کرے گا آپ راج کرے گا انتہائی قابل احترام سامعین دا حقائق چې ما تاسو مخکې کېښودل انشاءالله الاسلام یعلو ولا یعلی علیه دا د نبی علیه السلام فرمان دی دی جنگ کی بیلاک نشتا جا الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا اللہ فرمائی تلک الایام نداولها بین الناس اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی
الحرب بيننا وبينهم سجال يومنا ويومهم دورنا ودورهم ان شاء الله دا جنگ دی غټول دي الحمدلله ثم الحمدلله د پاکستان ټول سیاسي جماعتونو کې جمعیت علماء اسلام سازو جذبات ترجمانی کړي دا بیاغي سره ولاله کړي دا مولانا فضل الرحمن سے جو کوم کردار ادا کړي دي دا قابل رشد اوس د هغه په شان باندې ولاله واړي دوه لا سنت پورته گئے دا وعده ہو گئے کہ انشاءاللہ زمون په وینه باندې فلسطین آزادیږي نو موږ تیار یو انشاءالله دوه لا سنت پورته گئے انشاءالله وای یو خبره په اخر کې کومه اسلامی تاریخ وګورئ په اسلامی تاریخ کې کله خلافت نظام وو نو موږ عزتمن وو او چې کله خلافت نظام نو بیا مات شو بیا موږ عزت نه ګټلې د خلافت نظام دا برکات دي په دې لارې باندې یو وخت تیر وتا د کراچۍ ته باندې بلوي او راجا دایر هندو دغه حکومتو باغی دیږي یو سبای دی یوې خزي مسلمان خزي توهین کړي دي توهین یې څنګه ته باریان شي تلاشی دورانه دغه صادر اوچت کړي دي نور یو تلاش نه لګول دورانه صادر اوچت کړي دي هغه باندې خزي بد غنل دي او خپل امیر ته خاطر کړي دي چې زما توهین شوی دی زما توهین شوی دی د هغې بدل اصول باره محمد بن قاسم را لېږلی شوی دی او هغه یو جرال لشکر ځان سره راویستلی بیا د بل مقام کې کراچۍ چې نن سبا ده دلته جګړه شوې ده راجا دایر مړ شوی دی هغه شکست شوی دی او دغه د اسلامي حکومت قایم شوی دی دا چې وایي سند باب الاسلام دی د هغې وجه دا ده بله خبره واورئ دریو کالو کې دا حکومت خور شوی دی بیا دا سند راغلی دی سکر ته راغلی دی دا سکر د عربی لفظ دی هذا سقر دا ډېر ګرم ځای دی دوزخ په شان دی دا بیا وروسته بدلېدونو سکر ته جوړ شو دا سکر هم هغې لاندې کړی دی باولپور هم لاندې کړی دی رحیم یار خان یې قبضه کړی دی او دا لودرم دا علاقه د غازي خان یې اخیستی دی او دا ملتان هم لاندې کړی دی دریو کالو پس بیا محمد بن قاسم واپس راوبله کاغه نه واپس نه بللی شوی او درې کاله ور نور ملاو شوی دا د پاکستان لاندې یو کومه خطه دا علاقه ده په دې باندې اسلام جنډه لګېدلې وه وګورئ که بیا هندوانو زمونږ توهین کوو مونږ څنګه بدل ورکړ تر څو پورې خلافت عثمانیه ما ته ګوډ خلافت و لنګړي لولي خو بیا هم ډېر زیات برکت و تر څو پورې چې خلافت نظام دی نو مونږ به عزت ګټو کنی نو د ختم نبوت مسله به وي خلق به زموږ قرآن مجید سیزي د نبي علیه السلام توهین به کوي مدعیان نبوت به پیدا کېږي قرآن به څیړلی کېږي نبي علیه السلام ته به کنځل کېږي بیا به ولې ستا د وینې کې غیرت نه راځي زما په وینې کې به غیرت نه راځي خپل نبي علیه السلام به ګټو د هغې نظام به ګټو الحمدلله پاکستان د خلافت نظام لپاره ډېر مزیدار دی د جمعیت علماء اسلام د جنډې لاندې د مولانا فضل الرحمن یو جاندار قیادت لاندې اوس وخت دی چې مونږ خپل باندې ګپه وتړو او خلافت نظام لپاره ودرېږو مونږ خلافت راویسته قرآن او سنت د دې مسلې حل دی خدای په ذات باندې قسم وي قرآن او سنت زما د معیشت حل دی قرآن او سنت د پاکستان د هر مسلې حل دی د عدالت حل دی تر څو چې قرآن او سنت نه روګرداني وشوه مونږ یو خبره نشو ګټلی او که مونږ دا قرآن او سنت نظام راویسته انشاءالله ټول مسلې به حل وي تا دا پاکستان نه دی چلولی ما ته یې پرېږده نن هلته اعلان ویمه مشرانو په موجودیت کې ویمه تا نه پاکستان نه چلېږي دیني مدرسې له پاکستان ورکړه او به یې چلوو انشاءالله او انشاءالله بزرګ انشاءالله مونږ سره دی حکومت امداد نشته خو مونږ سره د عوامو پیسې مدرسه چلو دیندارۍ سره چلولې ده ایماندار قیادت پیدا کړی دی زه وایم ما دلیل دا دی دلیل مې دا دی دا خبره ولیکئ ځان سره او دا خبره پھیلاو کئ چې مسلمانانو په بستۍ کې به جومات وي او چې جومات وي نو امام به وي او چې امام وي دا د دغې بستۍ ټول نه زیات ایماندار ترین سړی دی دا ایماندار سړی مونږ پیدا کړی دی تا هغه پیدا کړي دي یو وی دی غل دی بل وی دی غل دی نن د پاکستان مسله کرپشن دی وایم
दे जुरत सरवायमा कदासु ईमानदार क्या दत्ना तंशीवी है दाल मिला देगी मायूस है ईरान तमुक हो रहा है अफगानिस्तान तमुक हो रहा है चीन तमुक हो रहा है इंडिया तमुक हो रहा है सा वतन के ईमानदार क़यादत सा चिड़ियागा पलमन माने यो दाग निस्ता पिंजूर को कब्ज़ निस्ता मासरा पचगा हुआ है त्याग ईमानदार क़यादत दुंदे जमीयत उलमा इस्लाम और दावती लीडर नुंदे मौलाना फजलुर रहमान जदी गवाही मा तासो 75 कालों की सिकड़ी दी दा पाकिस्तान मुंतवाला के ईमानदार है चलो तादा पाकिस्तान में चलो वर्दी सरा ताना उन्हें चलेगा तादा पाकिस्तान में चलो कोट पतलून सरा ताना उन्हें चलेगा तादा पाकिस्तान में चलो सलवार कमीज सरा ताना उन्हें चलेगा ता पाकिस्तान में चलो शेरवाने सरा ताना उन्हें चलेगा ता पाकिस्तान में चलो वर्दी पासा लांज शेरवानी ब्याम न चले दे ता पाकिस्तान में चलो पासा शेरवानी लांज वर्दी ब्याम न चलेगा ता पाकिस्तान में चलो डिक्टेटरशिप सरा ब्याम न चलेगा ता पाकिस्तान में चलो सदारती निजाम सरा ब्याम न चलेगा ता पाकिस्तान में चलो जमहूरी निजाम सरा ब्याम न चलेगा ता पाकिस्तान में चलो मुख्तलिफ बानों सरा उन्हें चलेगा ता पाकिस्तान में चलो फौजानों सरा उन्हें चलेगा ब्यूरोक्रेट सरा उन्हें चलेगा टेक्नोक्रेट सरा उन्हें चलेगा सियासी जुमात पाकिस्तान नेता चलोले नंदा पाकिस्तान मदरसेला वर्का वर्का जमीयत उलमाला वर्का मौलाना फजलुर रहमान वर्का दागी बच्ची बेईमान दे चले इंशाअल्लाह बजोर हो इंशाअल्लाह बंदे दे गड़े हो इंशाअल्लाह दिसर खुद भी मनी लिखली फर्क साफ जाहिर है माम ज्यादत करे काम ज्यादत करे ताकुम माल पैदा कर माँ कुम माल पैदा कर राधे ईमानदारी पे बुनियाद पर मुकाबला को जमा ईमानदारी बा स्टार ईमानदारी से टकरा देगी जमा की क़यादत ईमानदारी बा स्टार क़यादत से टकरा देगी जमा की प्लान ईमानदारी बा स्टार प्लान ईमानदारी से टकरा देगी वाइमा स्टार की जत्ती अमजद मुकाबला ईमानदारी के वल जत्ती अमजद सरा कौम सिंह कौम तातवाइम इतनी भी न बड़ा पाकी दामन की हिकायत इतनी भी न बड़ा पाकी दामन की हिकायत दामन को जरा देख जरा बंदे को बात या वाइम तो इधर उधर की न बात कर ये बता काफिला कैसे लुटा तो इधर उधर की न बात कर ये बता काफिला कैसे लुटा मुझे रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है वाइमा जमीयत उलमा यो यो कारकुन दवाएं तर दामनी पे शेर हमारी न जाइयो दामन को न छोड़े तो फरिश्ते वुज़ू करे वाइमा ये फैज़ानी नजर था या कि मकतब की करामत थी सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी ये पाकिस्तान माहौल की ये जमीयत कारकुन था सलाम को दासी वाइमा सबक पर अदालत का शरफत का सबक पर सदाकत का अदालत का इमामत का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का सबक पर सदाकत का अदालत का शुजाअत का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा जमीयत कारकुन दवाइमा सलाम पेश को दुर्फसानी ने तेरी कतरों को दरवे कर दिया दिल को रोशन कर दिया आंखों को बीना कर दिया खुदरत जोरा पर औरों के हादी बन गए क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया इंशाअल्लाह जमीयत को मजबूत होएगा ना बड़े लासनों को तक इंशाअल्लाह लासनों को तक उधरेगा जाजंडे बुजुरा तैयार है इंशाअल्लाह मजमेन आवाज नाराजी बुजुर्ग तैयार है इंशाअल्लाह ब्या तबोस को हमार जमीयत मजबूत होगा इंशाअल्लाह तैयार है इंशाअल्लाह अल्लाह सुनो बना गए
دا د جمعیت جنډه یو بل د فلسطین جنډه داسې هوا کې لهراو کې بزوره 2 منټو پورې جزاک الله لاسونه وخوځوئ بزرگ خوځوئ ډېره غټه مجموعه ده لاسونه ښه د ایماني قوت سره وخوځوئ 2 منټو پورې خوځوئ جزاک الله و انشاءالله تاسو وایئ انشاءالله بزرگ لاسو خوځوه بزرگ دا میډیا والا ګوري وخوځوه دا کې څومره ایماني قوت دی وخوځوه او وایمه دغه الفاظ باندې وایمه اٹھا سنو دار کے حالات بدل ڈال تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال کالا ہو کے گورا ہو سبھی بند کے اس قومیتی بیٹا کی روایات بدل ڈال میدان میں آ چھوڑ کے تسبیح و مسلح کچھ دیر کے لیے طرز عبادات بدل ڈال ڈیرہ بکنا و مننا واخر دعوانا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زدتون الأول لجمعية علماء الإسلام KPK أمير حضرت مولانا عطاء الرحمان صاحب لجمعية علماء الإسلام